من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خاصة سورة بقرة آیت نمبر 217 بوایو انشاءالله الرحمن. یسألونک دوی تپوس کیستانا عن الشهر الحرام په باره د هغې عزتمندو میاشتو کې قتال جنګ کول فيه په هغې کې. خاص په دې آیت کې الله رب العالمین بل حکم بیانوي که نه چې څنګه لکه هغه مقدس اوقات چې دی د هغې تعظیم کول، مطلب پاک شیزونو د پاکو وختونو که نه دغه شان الله رب العالمین وایي چې عزتمند مهینې چې کومې دي که نه د هغې هم تعظیم کیدی شي، او هغه عزتمند مهینې چې دي د ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. په دې مهینو کې لکه قتال تاسو نشئ کولی، په دې کې جنگ کول چې دی نو الله رب العالمین منی کړی دی که نه. او دا آیت چې دی که نه دا یو واقعه وکه نه خاص واقعه لکه په هغې باندې لکه دا نازل شوی دی. او د دې شاهي نزول دا دی چې نبي علیه السلام چې دی نو هغه یو ځل یو جماعت که نه چې په یو څو کسانو باندې مشتمل او د هغوی امیر چې و نو عبدالله بن جحش رضی الله که نه چې دا یو صحابي و، هغې ردي امیر مقرر کړلو او دې ته وی چې تاسو لاړ شئ، هلته د کافرانو یو قافله چې ده نو هغه روانه ده، تاسو هغوی ته لکه سایډ ته کښېنئ او صرف لکه تاسو دا هغې جایزه واخلئ چې مطلب د دوی نیتونه څه دي، لکه دوی په څه مقصد باندې دي روان دي او لکه د دوی اراده څه ده که نه. مطلب دا چې لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته لکه نه یې ورته د جنګ حکم کړی نه دا چې مطلب قتل وغیره دا به دې وکړي، خو صرف لکه د هغې هغه نیتونه معلوم کوي که نه چې د هغوی لکه اراده ردي څه ده، په څه نیت باندې دي لکه راوتلي دي. نو دغه شان چې دوی روان شوله نو دوی دغه ته دا مکې ته چې دوی کله ورسېدله که نه نو هلته کې هغه کافران چې نو د هغوی قافله روانه وه د طایف د طرفه، نو دوی ولګېدله د هغوی نه 2 کسان چې دی نو هغې ته قتل کړه، مرداران یې کړه که نه، او د هغوی نه یو څو اوښانو د هغوی سره او غنیمتو هغې ته واخیستلو، دا د اسلام اولنی غنیمتو چې دی حاصل کړلو او هغې راوړلو که نه. نو دې ته پته نه وه چې دا مهینه چې ده نو دا د رجب ده، دا عزتمندو مهینو نه ده که نه. نو دا د رجب مهینه وه او د رجب د مهینې اولنې تاریخ ده. نو مشرکان چې دی اعتراضات شروع کړه که نه چې دا څنګه تاسو خو وایئ چې موږ مسلمانان یو او موږ د الله حکمونو لحاظ کوو، او حال دا دی چې لکه تاسو کومې عزتمندې مهینې دي تاسو د هغې هم لکه بېعزتي هم وکړله، او څنګه تاسو خپل ځان ته مسلمانان وایئ او څنګه تاسو د الله د حکم خیال ساتئ که نه. نو تاسو په خپله لکه په دې کې قتال وکړلو که نه داسې تاسو خو مطلب داسې وکړ داسې وکړه نو د صحابه کرام رضي الله چې دی نو هغوی ډېر زیات خفه شوه، حالانکې دې ته دا پته نه وه چې دا د رجب مهینه ده که نه، دوی نه ناپوهۍ کې دا کار وشولو. نو دی لکه دی په دې خبره باندې ډېر زیات خفه و که نه. نو بیا الله رب العالمین چې دی نو هغه دا آیت نازل کړلو. الله رب العالمین وایي چې ټیک ده لکه دوی داسې کار وکړلو، دوی نه خو یو په ناپوهۍ کې داسې کار وشو، دوی نه دا کار وشولو، او یو خو لکه دوی مشرکان یې قتل کړه که نه. او تاسو چې کوم کارونه کوئ تاسو لږ بس هغې باندې غور وکړئ، هغې ته وګورئ که نه، دا خو لکه د هغې په نیز هېڅ دغه نه دی. تاسو خو ګوره د الله رب العالمین سره شرک کوئ، د الله رب العالمین پیغمبرانو سره د هغې سره کفر کوئ که نه، او لکه د هغوی انکاري د مسجد الحرام نه منع کول کوئ، د مسجد الحرام کم حقدار چې دی په هغې کې چې اوسیږي تاسو د هغې نه لکه هغوی وباسئ او مجبوره کوئ چې هغوی مدینې منورې ته هجرت کوي که نه، او په مسلمانان لکه مجبوروي په چې تاسو لکه کفر طرف ته رابلئ چې کفر کوئ او د الله د لارې نه یې منع کوئ،
قسم ظلمونه پې کوئ که نه چې هغوی مجبوره شي او هغوی خپل کور کلی پرېږدي او لکه مدینې منورې ته هغې ته روان شي، هغوی ته په هجرت باندې مجبوره شي. نو تاسو خپل دغه ته هم لږ غور وکئ که نه چې لکه څومره لکه غټې فتنې تاسو کوئ، د مرتد کولو کوششونه کوئ که نه. نو دغه شان لکه الله رب العالمین وایي چې تاسو له پکار ده چې تاسو اول خپل ګناهونو طرف ته وګورئ او بیا به دې لکه دوی په دې دغه باندې الله رب العالمین دا آیات نازل کړه که نه. الله رب العالمین وایي چې دې تپوسونه کوي ستانه په باره د هغې عزتمندو میاشتو کې قتال جنګ کول فیه په هغې کې کوم دی دا دی ښه قل وایه ورته ای پیغمبره قتال جنګ کول فیه په هغې کې کبیرون لکه غټه ګناه ده، وسودن او منی کول عن سبیل الله د الله د لار نه، وکفرم او کفر کول به په هغې سره، والمسجد الحرام او د مسجد الحرام نه. دلته بس یو ټکی چې دی نو هغه حذف کړی شوی دی، مطلب پټ دی که نه. مسجد الحرام نه څه منی کول او منی کول کوئ د مسجد الحرام نه. دلته اوس الله رب العالمین وایي چې ورته وایه ای پیغمبره چې جنګ کول ډیره لکه لویه ګناه ده که نه، او منی کول د الله رب العالمین د لار نه منی کول چې دی نو هغه ډیره غټه ګناه ده. د مسجد الحرام نه منی کول ډیره سخته ګناه ده. و اخراجو او ویستل اهله د هغې ځای اوسېدونکي منه د هغې نه اکبرو ګناه ده عند الله د الله په نزد، لکه ډیره غټه ګناه ده د الله په نزد. والفتنه او فتنه فتنې نه مراد دلته کې شرک دی، او شرک کول اکبرو ډیره غټه ګناه ده من القتل د سند لکه من القتل د قتل نه، او د څه د قتل نه د کافر د قتل نه. الله رب العالمین وایي چې لکه تاسو چې دا کم شرک او دا کارونه کوئ نو دا د الله په نزد د دې قتل کولو نه ښه غټ ګناهونه دي. ښه لکه تاسو دغې خپل دغه ته خیال وکئ که نه. ولا یزالونه او همیشه به وي دوی، ولا یزالونه او همیشه به وي دوی چې یقاتلونکم چې قتلوي به تاسو، حتی یا جنگ به کوي تاسو سره، حتی تر دې پورې یردوکم چې واپس کې تاسو عن دینکم د دین ستاسو نه، ان استطاعوا او که مطلب چې طاقت لري دوی، اگر چې لکه وس لري دوی یا طاقت وشوره دوی، که دوی چېرې دا طاقت وشولو که نه نو واپس پکې تاسو ستاسو د دین نه. ومن او څوک چې یرتدد چې واپس کې ستاسو نه واپس کې منکم ستاسو هغه خو دا ووایو که نه چې بس دلته کې لکه وایي که نه چې الله رب العالمین لکه د قتال کولو ته ترغیب ورکوي که نه، چې لا یزالونه لکه قتال له ترغیب ورکوي. مخکې څنګه چې لکه صحابه کرام رضی الله که نه هغوی یو قسم له په خطره کې شو که نه چې لکه زمونږ نه خو ګناه وشوه، نو دوی وایي چې لکه دا خو عزتمندې مهینې وې او دې کې لکه زمونږ نه دا دغه وشو، ګناه زمونږ نه وشوله، قتل زمونږ نه وشو. نو لکه ګمان دا دی چې الله رب العالمین لکه وصفوي که نه چې دوی لکه ذهن کې دا دي که نه چې لکه دا خو زمونږ خیال نه و، زمونږ نه لکه ګناه وشوله. نو الله رب العالمین دې اوس دا ترغیب ورکوي چې لکه چېرې کافران ستاسو سره جنګ کول غواړي، هغوی پهل کوي، نو تاسو به یا هغوی ستاسو د مرتد کېدو کوشش کوي، لکه تاسو د دین نه اړئ که نه، د دین اسلام نه اړئ او کفر طرف ته تاسو رابلي، هغې طرف ته مجبوره کوي، نو تاسو په دغې وخت کې د هغې سره جنګ کولی شئ. ټیک شو. لکه د دوی په ذهن کې خو دا وه که نه چې لکه مونږ هسې نه چې زمونږ نه لکه بیا څه ګناه وشي که نه، لکه دوی به بیا په زړه کې به یې دا یری، نو الله رب العالمین ورله دا دغه ورکو که نه چې تاسو لکه دوی چېرې ستاسو سره داسې زیاتې کول غواړي نو تاسو د دوی سره جنګ کولی شئ. ومن او څوک چې یرتدد اړوي ستاسو یا څوک چې واړېدل، ومن او څوک چې یرتدد واړېدل منکم ستاسو نه عن دینه د دین ستاسو نه. څوک
عن دینه د دین دا غي نه خاص په دې آیت کې الله رب العالمین دا وایي کنه چې لکه کدوی چره لکه څوک یې کنه څوک مسلمانی او هغه د خپل دین نه واړیږي کفر طرف ته کنه نو لکه مرتد کېدل دغه د وایي کنه چې اول هغه مسلمان یو بیا خپل اسلام پریدي او مطلب کفر طرف ته واوړي لکه یا په خپل مرزه باندې یې دوی مجبور کی کنه نو بس چې ایمان مضبوط کنه خو بیا پاره لکه مجبور کېدی څوک مجبور کولای نشي نو دا سه یو واقعوم تیر شوی دا صحیح بخاری مسلم کې دا موجود دی کنه چې د نبی علیه السلام یو کاتب و کنه چې د هغه به لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته چې کوم وਹੀ کېده نو دا هغه لکه هغه به لیکله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه آل عمران هغه ته هم زده کړو کنه نو دا د چې دینو اول خلک مسلمان وو او لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاص کسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لکه وਹੀ دا به لیکله کنه نو هغه بیا څه شولو هغه مرتد شولو عیسائی شولو هم دغه حال کې بیا مړ شولو کنه لکه هغه چې عیسائی شنو ظاهره ده لکه اول مطلب صحابي او ایمان راوړې او بیا لکه کاتب وਹੀ هم وکنه نو او د څه چل کړو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه ته لکه وی خلکو ته وی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم دل اسم نورزي او لکه مطلب هر څه چې دین دا ذلی کم کنه نو ظاهره ده خو لکه دغه امي و دا استغفر الله کنه چې لکه ګوره د نبی علیه السلام نبوت چې دی نو هغه یو قسم د چیلنج کو کنه نو الله رب العالمین خو په دې معاملې کې ردی سر خو درگذر خو بنه کوي کنه نو صحیح بخاری مسلم کې لکه د الفاظ دي کنه چې رسول الله لکه نبی علیه السلام ته یو قسم د په وਹੀ په ذریعہ باندې الله رب العالمین دا وی کنه چې قبر چې دینو دا کسب چې دینو دا به نه به دغه کوي کنه قبر چې دینو دا به نه منصوري چې د کلم مرشي او بیا لکه دا کس چې دینو دا بیا لکه یو څو ورځې پس دا بیا مرش وللو نو دغه شان د کې خلکو چې بدا دغه کو قبرې ولې وکنو چې دفن کوی نو هغه رداغه کم دغه چې دی کنه جسم چې دینو قبر کې به کې خو نو قبر به واپس به راګیل به کړو کنه بهر ته به رو بشتلو دغه شانت کې لکه د خلکو بیا دغه شروع کړو چې نه دا خو دوی دغه کې ډرامه کوي خو بیا لکه ټول خلک را غون کړل او دا اغوی یو مجمع شانې جوړ کړ دا اغوی په منځ کې لکه دا اغوی په سترګو مخې ته کنه چې هغه قبر ته ورواچولو قبر چې دینو هغه لکه زمکه چې دینو هغه واپس راوښتل نو بس بیا لکه دا خبرو چې دا غلاش شو نو بیا د قشانت کې لکه بغیر دفن کېدو نه د قشانت کې پروت وکنه او مطلب په دې سه حل کې شولو لکه نبی علیہ السلام ته خو الله رب العالمین د وਹੀ په ذریعہ باندې لکه دا وی کنه چې لکه دا مرتد او زمکه چې د نو دا بنه قبلې او بس بیا لکه دا د نبی علیہ السلام لکه دا غنه مخ کې لکه دغه شو وفات شو ډیر زر هغه کس وفات شو دا کوم خبره چې وکنه کوم د وਹੀ په ذریعہ باندې چې نبی علیہ السلام ته شو نو هغه ټولو تخکار شولا دلته خو لکه نبی علیہ السلام وی چې لکه اسی قتل کول خو جایز نه دی خو په شریعت کې لکه درې قسمه کسان تاسو قتلول شي کنه یو دا چې لکه یو سو قصدن سو مړ کی کنه نو بیا لکه په بدل کې تاسو هغه کس لکه قتل کولای شي اسلام لکه شریعت چې نه بیا د خبر اجازه ورکړي بل دا چې لکه څوک د اسلام نه کفر طرف ته لاړ شي کنه مرتد شي نو هغه لکه تاسو هغه چې دینو قتل ولې شي او بل هغه کنه چې لکه واده شوی خزه یا واده شوی سړی کنه دا غوینه لکه زناکار تی وشي کنه
نو هغه الله رب العالمین حکم دی کنه چې هغه تاسو بیا دغه کول شه دي ته رجم کولم وای کنه چې هغه به تاسو هغه پورې به لکه پکانو باندې به ولې چې ترسو دغه نسانې خدلې ټیک شو مطلب رده قتل کول چې دی هغه جایز دي خانو ردین علاوه چې بیا کوم لکه قتل کول دی هغه حرام دي ټیک شو نو یو مشرک چې دی هغه بلا وجه لکه قتل ول نه دی پکار مخکې موږ ویلو کنه چې الله رب العالمین وایي چې هغه به لکه د قیامت په ورځ هغه دغه خوشبو چې هغه به نشي سونګولی کنه نو بس دلته کې مخکې بیا کنه څه وایو موبایل بندېږي بیا حتی تر دې پورې دا هم ویلو دا دی ومن او څوک چې یرتدد واړېدل منکم ستاسو نه عن دینه د دین ستاسو نه یا واړوي تاسو منکم ستاسو نه عن دینه د دین خپل نه فیموت نو پس مړ شو په داسې حال کې فیموت نو پس مړ شو په داسې حال کې وهو او هغه کافری مطلب کافری کنه فاولئک نو پس دغه خلق حبطت تباش ولا یا زایش ولا یا برباد شولا اعمالهم عملنا ردوی فی الدنیا په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې لکه څوک په دغه څوک چې لکه کفر طرف ته شي کنه کافر شي نو الله رب او بیا هغه مړ شي نو که هغه ډیر لکه صحابي یو ډیر سبقونه ویلي او ډیر روزه تراویح د هر څه کړي خو چې هغه کفر طرف ته واوړي او کافر شي کنه لکه څنګه چې دغه کس هغه واقعیت رشوه کنه کم کاتب وحی چې وکنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه کاتب چې کوم نو هغه مرتد شولو نو هغه ډیر لکه سوره آل عمران زده کړو کډیر هر څه خو چې کفر طرف ته واوړېدل نو دا ټول اعمال چې دي نو هغه ضایع شول هغه تباه شول فی الدنیا په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې اولئک و اولئک او دغه خلق اصحاب النار دوزخیان دي هم فیها خالدون او په دې کې به همیشه اوسېږي مطلب لکه مؤمنان یادوي کنه چې کم کسان لکه مرتد شي نو دا کوي کم مخکې روسته چې څه اعمال لکه مخکې چې کم اعمال کړي وګنه نو هغه چې ټول په دنیا او په آخرت په دوانو کې لکه هغه د هغې صدقه لکه فایده به هغوی له نه ورکوي چې کوم نیک عملونه دوی مخکې کړي وو که نه د هغې نه بس خو دوی کفر طرف ته راغله او کافر چې لکه مسلمان شي دین اسلام طرف ته راشي هغه کوم مخکې ډېر غلط کارونه کړي که نه خو چې کلمه ووایي مسلمان چې نو د هغه کوم مخکیني ټول ګناهونه چې دي نو هغه بالکل صفا شي لکه داسې شي لکه نوی ماشوم چې را پیدا شي هېڅ قسم ګناه ترې نه وي شوي که نه نو هغه شان هغه چې دی نو هغه پاکه ساک شي دا پسې مو ان الذين بشکا خلق امنو چا چې ایمان راوړي ولذین او هغه خلق هاجرو چا چې هجرت کړي دي د الله په لار کې وجاهدوا او جهاد کړي دي د الله فی سبیل الله د الله په لار کې و اولئک او دغه خلق یرجون رجوع کوي رحمت الله د الله رب العالمین رحمت ته د الله په لار کې کنه هغه کسان چې امید لري یرجونه امید لري دا موي کنه امید لري رحمت الله د الله رب العالمین د رحمت والله الله تعالی غفور رحیم بخونکې او رحم کوونکی دی خاص دلته کې لکه مخکې د چا ذکر شو کنه هغه مؤمنان لکه کم چې مرتد شي واپس دین اسلام نه واوړي واپس کفر ته ٹھیک شو دلته کې بس چا ذکر کېږي دلته د مؤمنان هغه مؤمنان کنه چې بشک لکه چا چې ایمان راوړو د الله په لار کې هجرت کو جهاد وکړلو نو الله وای چې اولایک دغه کسان چې دي کنه لکه امید لري دوی د الله د رحمت مطلب چې مونږ ته به ردی په بدل کې د الله رحمتونه جنتونه ملاويږي کنه نو الله رب العالمین وای کنه چې الله رب العالمین چې دی هغه بخونکې او مهربان دی نو بخونکې مهربان څنګه دی لکه ګوره بس لکه جهاد کول کوشش کول ته وای کنه او لکه بس زموږه
خلک چې دی کنه نو هغوی لکه دا خبره کوي کنه اکثره چې منځونه دا نه کوي او بس وایي چې لکه بس الله رب العالمین چې دی خو غفور رحیم دی خو بخونکی مهربان دی کنه نو بس هغه خو زموږ ګناهونه معاف کولو واله دی او منځونه دا نه کوي کنه نو دا اکثره دا خبره کوي کنه چې موږ خو ډیر زیات ګناهګار یو بس الله رحمت چې دی نو دا خو زموږ د ګناهونو نه غټ دی او الله چې دی نو د خپل رحمت سره به زموږ ګناهونه چې دی دا به معاف کوي موږ به بخي ټیک شو الله رب العالمین غفور رحیم دی خو لکه چانه چې خطای کې صدقه وشي نو الله لکه غفور رحیم دی څوک چې جان بوجھ کې لکه دغه کوي نو دا غوي د پاره خو الله غفور رحیم نه دی بیا خو قهار او جبار دی کنه نو بس دلته کې الله رب العالمین وای چې د رحمت لکه امید کوم خلکو ته دی هغه کنه چې لکه دا تکلیفونه چې دي دا اوچت کی مطلب د الله پلار کې هغه هجرت کی د الله پلار کې جهاد کی خپل کور او دا هر سپری دي د الله پلار کې ټیک شو الله له ترجیح ورکی د الله پلار کې جنگ وکي نه نو دغه خلک چې دي نو لکه ردوی د پاره امید ته د الله دا رحمت چې هغه ته د الله رب العالمین رحمت ملاويږي سې شو له صدق الله العظیم دا آیت نمبر دا ورو کې شان آیت نو دا مطلب یو ځکو 218 کنه 2 نمبر 17 او 218 دا دوانو مو ټیک شو دا صدق الله العظیم فی امان الله